تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی صلی الله علیه وسلم د احد د جنگ واقعا تر دې حد پورې موږ بیان کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم د 50 کسانو ګروپ چې دی دا په غر باندې په جبل رومات باندې کېنول او نصیحت یې ورته وکړلو. زمونږه که ګټه وکړو سامانونه راغونډوو هم به نه راکوزېږئ او که زمونږه شکست وخو زمونږ غوښې مارغانو خوړلې به نه راکوزېږئ. او د الله رسول فرمایي زه پسې څوک راولېږم یا په خپله راشم زما د وینا نه پس به دا د غر دا خوا پرېږدئ به. دا د نبی علیه الصلاة والسلام جنگي تیاري وه چې څه خلک یې ښی طرف ته ودرول احد طرف ته ایشا وه او څه خلک یې ګس طرف ته ودرول او 50 کسان یې په دې جبل رومات باندې چې دا وړوکی غوندې غر او کافر چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته رالل او د مدینې په منځ کې رالل. د مسلمانانو او د مدینې په منځ کې دا 3000 خلک د ابو سفیان په قیادت کې چې دا مخامخ دوی په منځ کې رالل د مسلمانانو شا و احد طرف ته او په لوړ ځای باندې مسلمانانو ته ځای میلاو شولو او جنگي چې کم ظاهرا د کامیابۍ خبرې وي د ځای په لحاظ سره او د جنگي تیاری په لحاظ سره د مسلمانانو ګټه وه. بل طرف ته ابو سفیان بن حرب دی راغلی او د 3000 کسانو قیادت یې کولو او په دې قیادت کې د خپل مهارت ښکاره کولو ځکه د عرب جنګجو خلکو دوی هم خپل جنګي مهارت ورتللو. د هم خپل پوځ چې دی تقسیم کړلو. د خپل ښی طرف ته خالد ابن ولید په هغه زمانه کې دی د دوی په لښکر کې راغلی او هغه طرف ته خالد ابن ولید ودرو. د مسلمانانو ګس طرف راتللو او د دوی ښی طرف راتللو او بل طرف ته چې دی سفیان ابن ولید چې دی هغه بیا ودرولو ګس ښی طرف ته خپل ګس طرف ته او عبدالله ابن عامر ته بل د فوج یو بل سایډ حواله کړلو. په خپله باندې چې دی د فوج په منځ کې پاتې شولو او خپلې ښځې له چې دی هندله د ښځو مشري ورکړه. ته د ښځو مشره شوې او دا خپل تیاری شروع کړله. په جنګونو کې به د خلکو سره جنډې وي. د مکې معظمې یو خاندان و هغه ډېر وخت نه را روان و هغوی سره به جنډه وه د مکې معظمې د قریشو په جنګ کې همیشه. ابو سفیان راغی او هغوی ته وویلو چې هلکه تاسو په بدر کې جنډه نه وه ټینګه کړې او جنډه تاسو نه غورځېدلې وه او د هغې د وجې نه موږ شکست خوړلی و. نو که تاسو جنډه نه شئ ټینګولی او تاسو په دې کې مهارت نه لرئ بس موږ ته راپرېږدئ دا موږ به بل چا ته حواله کړو. ځکه دا په هغه جنګونو کې به دا خبره وه چې کله به جنډه وغورځېدله دا به شکست و بس چې بس خلک ختم شولو او شکست راغی. نو هغوی ته وویلو چې یاره دا جنډه موږ ته تاسو راکئ. طلحه ابن طلحه یا ابو طلحه دوی دی په دغه وخت کې د جنډې د ده سره جنډه وه او دوی ورته وویل چې نه دا سوال نه پیدا کېږي موږ تاسو له جنډه در کوم به ځان دې سره دغه کوو به مړه کوو به خو جنډه به نه غورځوو جنډه دله نه درکوو. دا زموږ خانداني روایات دي. جنډه په جنګ کې موږ سره د هغوی نه ابو کنانه غالبا د دې خلکو د قبیلې نوم و. جنډه به یې دوی سره پاتې شوله. نو یو دا یو کو جنډې والا خلک چې دی هغه تیار کړل چې تاسو جنډه به مستقل ساتئ به او چې جنډه د ناراونه غورځېږي. او بل کار یې دا وکړلو ابو سفیان
د خپل مهارت ښکاره کوي چې د انصارو ته آواز وکړلو. انصارو ته ویل ګورئ تاسو لږ اخوا شئ، تاسو سره زموږ کار نشته دی او دا زموږ د تره زوی موږ ته حواله کوي. بس ابن عمي دا زموږ د تره زوی دی، محمد صلی الله علیه وسلم ورته یادولو، دا زموږ د تره زوی دی، زموږ تربور دی، موږ ته حواله کوي، تاسو ولې مخې ته ولاړئ؟ دی انصار په څه طریقه باندې په خپل منځ کې اختلاف را پیدا کولو کوشش یې په دې وخت کې وکړلو. اندازه به ورته و چې نه به حواله کوي، خو څه خلک خو به دي مسلمانانو نه د انصارو نه څه خلک خو به واپس بشي که نه. ابو سفیان دا مطالبه وکړله او لوډ سپیکر نه وي، بلکل یو بل سره نږدې خلک یو بل یې پېژندل. جنګونه داسې د غرونو شاته په هغه زمانه کې نه و. نو ابو سفیان انصارو ته وویلو چې تاسو سره زموږ څه کار دی؟ زموږ ستاسو پوله پټی نه دی شریک و، څه خانداني جنګونه هم نشته، خانداني روایات هم د یو بل سره منسلک نه دي. بس دا موږ ته حواله کوي. د نبی علیه السلام د حواله کولو مطالبه وکړه، ویل بس جنګ نه کوو سره. نو انصارو خو ډېر بهادر خلک وو، انصارو زړونو ته ایمان کو شوی و. انصارو چې دی ابو سفیان ته ډېرې تیزې او توندې خبرې وکړلې او ترخه جوابونه یې ورته ورکړل او ورته ویې ویل چې د دې نبي په خوا کې به انصار خپل سرونه شیندي به او سوال نه پیدا کېږي چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته حواله کړو. دا سازش هم ناکامه شولو، د الله مدد و چې انصار مضبوط وساتل الله پاک، او د ابو سفیان دا خبره ناکامه شوله. دریم کار یې دا وکړلو چې په مدینه منوره کې یو راهب پاتې کېدلو، ابو عامر نوم یې و او دی انصاري و او دا خلکو له د خلکو ډېره عقیدتمندي ورسره د مکې معظمې د خلکو او غالبا د خزرج قبیلې سره تعلق هم و، خزرجي و. دی هم په دې وخت کې دی راغلی و، دی د قریشو سره شامل شوی و، د مدینې نه په بل طرف باندې راغلی و او دا شامل شوی و د ابو سفیان سره ناست. نو ابو سفیان ورته ویلي چې چل وکړه، دا ټول خلک ستا مریدان دي، خزرجیان او انصار د مدینې، او ټول خلک د نه چاپېرون دي، خپلو مریدانو ته ووایه چې بس د دې پیغمبر د خوا نه را دې خوا شئ او زه هم ګوره د قریشو سره یم، د پیغمبر د خوا پرېږدوئ. نو کېدی شي ستا په وینا باندې د خزرجیان او د انصار لرې شي، ځکه ته د دوی پیرې او راهب په هغه زمانه کې. ابو عامر هم راښکاره شولو او انصارو ته ویل انصارو ګورئ تاسو زما سره ډېره عقیدتمندي ده او زه ستاسو څنګه دینداره سړی یم او دا یم او ستاسو مشر یم او ستاسو راهب یم او ستاسو پیر یم او تاسو مریدان یئ او ټولو مره زما لاسونه ښکل کړي دي، زما نه چاپېره به ناست یئ. ګورئ زما اډر دا دی، زما وینا دا ده چې بس تاسو له دې مخې نه لرې شئ. چې د مهاجر ورسره څه کوي او اوس ورسره کوي دي، ګوره تاسو زه ستاسو مشر یم او زما وینا دا ده چې زما اډر دا دی تاسو لرې شئ او یا راشئ چې کوم طرف ته زه راوښتم دې طرف به تاسو راواوړئ. ځکه ابو عامر هغه کس و چې دی به په مدینه منوره کې پاتې کېدلو او ده به دا وظایف مذایب په هغه زمانه کې د عیسائی دین مطابق ورکول خلکو ته او داسې راهبتوب به یې کولو، خلکو سره عقیدتمندي وه په هغه وخت کې. بیا به نبی علیه السلام دا ډېر ورانکاری و د پیغمبر علیه السلام خلاف و، ځکه چې مدینه منوره کې به اول دته خلک راغونډېدل، بیا چې نبی علیه السلام راغی دا د خوا خلکو پرېښودله، ټولو مریدان یې د نبی علیه السلام مریدان او صحابه کرام جوړ شو، دی به یک یوازې به ناست و. نو ډېر زیات خفه و په دې خبره باندې او د نبی علیه السلام سره دشمني وه، د ټولو خلکو مخ خو نبی علیه السلام ته شولو او زه خو داسې تش تور پاتې شولم. نو دی په زړه کې یو حسد او یو کینه او یو بغض و. داسې کله ناکله په دیندارو خلکو کې کله ناکله داسې وسم شته دی، ډېر ښه دینداره به ډېر ښه عالم به و، د هغه دپاسه یو بل عالم راشي که نه او خلک هغه نه بیا تپوسونه کوي، هغه طرف ته ګوري، بدیوانه په ټکي هم نه پوهېږي دا پسې شي دی او څه اردو مردو دو درې کتابونه به یې ویلي، زه به چېرته سبق ویلی. لکه د الله بنده یعنې که بهرحال ستا علمي مقام به ښکته وي، ستا نیت کې به څه فرق وي، د یو بل په دې طریقه باندې یعنې مخالفت نه لري. دومره دیندارو خلکو دا صورتحال دی، ما ټکی سبق همله نه ورځي، ولې د ده خواښ که خالي شي بیا د بل عالم خوا ته خلک ناست دي. بس دا شیطان چې کوم سړی ایماني لحاظ سره کمزور یا شیطانان دا شیزونه بیا کوي انسان سره، سړی خرابوي. ابو عامر په دې طریقه خراب کړلو. نبی علیه السلام به ته فاسق به ویلو،
دا ابو عامر فساق به ورته ویلو دا فاسق دی او یو وزیر نبی علیه الصلاۃ والسلام له مخې له ورغلی نو ویل د بیا نبی علیه السلام خواته وویلو چې په مونږ دواړو کې څوک په ناحقه باندې وي ویل خدای پاک دې په یو خشکه کې هلاک او تباه کړي نبی علیه السلام ورته ویل آمین دا سوچ دا چې دا نبی علیه السلام به ټیک نه وي که نه ادوی زه ډېر غټ زبرګ یم بیا دی چېرته دی دغه ته تللی و تبوک ته تللی و په هغه زمانه کې چې مسلمانانو هغه تر هغه جنګونه کېدل او هغه خلکو سره سا وړې راوړې خبرې کولې بیا چېرته راوتی و بهر ته صحرا غوندې ته او الله په یو اجتها مار دی چې هر شی به مسلط کړی و بیا و چې چلو ځکه نبی علیه السلام خو دعا کړې وه که نه ده خیرې کړې وې د الله رسول پې امین ویلی بس بیا په یو خشکه کې مردار پروت بیا مړ شوی و ابو عامر هم په دې جنګ کې ډېر زیات خپل دا لفاظیم وکړله او د خپل پیرۍ او د راهبتوب خبره استعمال کړله خزرجیانو دې خپل کار کوه ویل نه ته زموږ پیرۍ او نه موږ ستا منو دا خبره هم ناکامه شوله ګوره مولیان هم پرې راواچول د هغه زمانې راهبان مولیانو د نبی علیه السلام خلاف دا خبره چې ناکامه شوله خطرناکه حربه بله ده ابو سفیان ځان سره زنانه بولې وې که نه او تمبلونه ورسره و تمبل چې ورته ویلی شي دا ورته ویلي نو دا به هسې دوی به یو ځای کې به لګیا وي او دا خپل خلک به د خپل جنګي خلک به یې تیزول چې شا راونه ګرځوي اشعار به ویل دغه عربي خپل اشعار هغوی به ویل ابو سفیان داسې وکړل ویل دې فوج مخې ته راشئ زمونږ چې کم خلک یو د 3000 خلکو بلکل مخې ته راشئ او دا ټولې زنانې په یو قطار باندې کړلې او دی بلکل مسلمانانو ته مخامخ کړلې اوس په ډنګ ټکور باندې په ښځو باندې مسلمانان دوکه کوي چې دا سړی د جنګ احد واقعات ګوري که نه بلکل د دې زمانې دا منافقان او کافر سړي ته بلکل مخامخ شي د دې زمانه کې هم ابو سفیان خیر بیا مسلمان شوی و سفیان هم مسلمان شوی و اکرمه مسلمان شوی و اکرمه ته هم یو ځای واله کړی و د ابوجهل وروسته بیا ټول مسلمانان شوي دي تقریبا چې په احد کې کومو خلکو قیادت کولو که نه دا ټول بیا وروسته مسلمانان شوي دي نو داسې وکړه چې دا ښځې ټولې را مخکې کړلې او هنده ورسره وه او تمبلونه یې وهل او د خپلو جنګي خلکو ته او لشکر ته طعنې ورکولې چې موږ به تاسو ته هم نه ګورو که تاسو شاګانې راوګرځولې او موږ به تاسو له غاړې درکړو که تاسو مخکې را مخکې شولئ او ډېرې سپکې خبرې کولې چې هغه موږ نه شو کولی او ډېر د خپل فوج دا دغې کولو تمبلونه یې وهل دی ښکاره کول چې ګورې زموږ سره سندرغاړي خلک شته او موسیقۍ والا او موزیکل شو هم کوو موزیکل شو موسیقۍ پروګرام هم شروع وې دې ته مسلمانان چې په څه طریقه باندې موږ طرف ته راواوړي چې په دې کې څه ځوانانې او د زنانو د تمبلونو نه او د موزیکل شو نه او د موسیقۍ نه چېرته متاثره شي مسلمانانو باندې الله پاک د ایمان څادر خور کړی و نه یې ښځو ته کتل او نه یې تمبلونو ته کتل او دا شیز ناکامه شولو بس زنانه هم په دې شیزونو کې مسلمانانو باندې اثر ونه شو خپل خلک یې تیزول او چې هر څه یې کول دا د ابو سفیان د خپل جنګي دغه دپاره ټولې مستقل حربي استعمال ولې استعمالولې ځکه ورته پته وه چې موږ خو لږ یو موږ ډېر یو مسلمانان 700 کسان 200 خلک 3000 خلک هغوی ورته پته وه دا پیغمبر حق دی او ډېر د دې پیغمبر الله پاک مدد کوي دا ورته پته وه دا پیغمبر حق دی الله به مدد کوي او د دوی دا 200 خلک ورته 10000 خلک ښکارېدل 30000 خلک ورته ښکارېدل دومره لوی جمګټه ده د دومره لوی مسلمانان راوتي دي ډېر وارو پار د ابو سفیان نه خطا و په هغه وخت نبی علیه السلام هم داسې وکړل د دوی دا ټولې حربي خو وکتلې بیا د انصارو مضبوطیا وکتله نبی علیه السلام ودرېدلو په مجاهدینو ته هغه په منبر هم نه و په جومات کې هم نه و دا تقریر ډېر خوندور تقریر دی بیا د نبی علیه السلام چې د احد په میدان کې کړی دی نبی علیه السلام ودرېدلو اول مسلمانانو ته د دین د حفاظت خبرې وکړلې بیا ولا په نیکو اعمالو باندې ترغیب ورکړلو بیا مسلمانانو ته جهاد خبرې وکړلې او دا مسلمانان په دینی ترغیبي او په جنتی خبرو باندې مسلمانان چې واورېدل مسلمانان باندې تاثیر وشولو او د مسلمانانو جذبې
تازه مخکې مې خو نورې هم تازه شولې او ډېر مؤثر تقریر نبی علیه السلام وکړو صحابو ته مجاهدینو ته په جهادي میدان کې بیا یې ویستل وکړو نبی علیه السلام خپله توره راویستله وی من یأخذ بحقها وی له ما نه به څوک دا توره والي سره د حقه نو زبیر پاسېدلو وی د الله رسوله ویل دا به زه والمه توره ما ته راکړه نبی علیه السلام هغه ته خاموش شولو د خاموشۍ مطلب دا و چې تاله نه در کوم هغه کېناستلو علي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل ویل څوک د زما نه توره والي او حق یې ادا کړي علي رضی الله عنه پاسېدلو وی د الله رسوله توره به زه والمه نبی علیه السلام هغه ته خاموش پاتې شولو دې مطلب دا چې توره دلم نه ورکوي دریم آواز چې نبی علیه السلام کو عمر فاروق پاسېدلو وی د الله رسوله توره ما ته راکړه نبی علیه السلام هغه ته خاموش پاتې شولو په څلورم ځل باندې ابو دجانه ورته ویلی شي هغه پاسېدلو وی د الله رسوله وی توره خو به زه والمه خو ویل حق یې دا څنګه ادا کېږي به نه ده اوس تپوس وکړلو د مخکې دریو صحابو صرف ویلو توره ماله راکړه زه به یې والم څلورم وویلو وی د الله رسوله توره به زه والم خو ته چې کومه خبره کوې چې حق به یې څوک ادا کړي د حق څه مطلب دی د حق د ادا کولو د تورې څه مطلب دی نبی علیه السلام هغه له توره ورکړه بس هغه ته ویل بس ته پوه شولې زما په خبره ویل حق یې دا دی چې د توره د کفر خلاف په تیزۍ سره استعمال شي هغه له بیا توره وکړه نبی علیه السلام هغه بیا ډېر مضبوط جنګ کړی توره بیا کږه شوې وه د ډېرو چلېدلو د وجې نه هغه توره کږه شوله بیا په دې دوران کې داسې وشولو نبی علیه السلام تقریر وکړو د تورې دا خبره وله جنګ نه دی شروع شوی یو بل ته عام ناسا منه انتهایي تیاري ده او د کفر کافران خلک هم غوسري ښځې تمبلونه وایي هغلته خلک خپل خلک په دغه باندې راتیزوي اشابه کوي دا په حکومتونو کې داسې کېږي چې دغه شان سندرغاړي خلک او کوي او هغه ورته خبرې ورته کوي دا خلک ورتېش شي د دوی چې کوم چاله جنډه ابو سفیان ورکړې وه دا ډېر زیات غټ پهلوان سړی و او چې په اس باندې غالبا چې په اس دی او که په اوښ باندې دی سورو او د مسلمانان چیلنج کړل په دې وخت کې او ابو طلحه ابن طلحه غالبا دی راووتلو نبی مسلمانان چیلنج تاسو کې څوک شته دی زما مقابلې ته راوځي نو زبیر رضی الله عنه دا الله د رسول نه اجازت واخیستلو او دا نور خلک خاموش به مسلمانان کې ټولو کې خاموشي راغله ځکه دا ډېر زیات غټ ودونه لاس نه چاپېرېدل یو سړي کتل زه په غېږه ورکړم ده سره به څنګه کومه بلا چې په سورلۍ باندې دی را سره توره م ورسره ده نو اکثرو کې خاموشي شوله د نبی علیه السلام د خوا نه دې صحابي اجازت هم وغوښتلو او منډه یې کړله او په دې منډه کې اس ته ور ټوپ کړل او اس ته چې وختلو دی د اس نه ښکته راواچولو او توره یې ترې واخیستله او د هغه خلکو مخکې په هغه توره باندې حلال کړلو او نبی علیه السلام آواز وکړلو ویل د هر پیغمبر حواري وي ویل زما په امت کې زما په صحابو کې زما حواري دا دی زما مخلص ملګری ویل دا دی نور مې ملګري دي ویل دا زما مخلص ملګری دی او د دې کس جنډه دوی له خو په ابو سفیان ورته ویلو جنډه د نه جنډه وغورځېدله او د بل رور راغی او جنډه هغه واخیستله او زبیر په هغه باندې هم ګزار وکړو هغه یې مردار کړلو او بل رور یې راغی او په بل رور پسې غالبا علي رضی الله عنه ورپاسېدلو هغه یې میشتلو هغه یې مړ کړو جنګ دا اوس د جنډې خواته جنګ شروع شولو تقریبا او دلته ګرم جنګ شروع شولو او د مسلمانانو کوشش دا دی چې جنډه ونه درېږي جنډه غورځېږي دا درې وانرونه په دې یو ځای کې مړه شولو مردار شولو د دې طلحه درې زامنو او هغه رامخکې شولو یو زوی حمزه راغی او بل زوی غالبا بیا یو بل صحابي دی هغه بل راغی یو زوی مړ شو بل زوی مړ شو بل زوی مړ شو په یو جنډه باندې د یو کور درې شپږ کسان مړه شولو په دې وخت او د دوی د قبیلې نور تربورانو خلک هغه رالل یو بل صحابي دی او هغه چې هغه بله جنډه واخیسته هغه په هغه پسې ورغی هغه یې هلته مړ کړلو 11 کسان د جنډې په وجه باندې بیا مسلمانانو مړه کړل د یو خاندان نه خلک مړه شول. اسی وګورئ په 3000 خلکو کې 200 خلک
د جنډې والا په خوا باندې ورغلي دي نور جنگ شروع دی هغه یو بل کیفیت دی او مسلمانانو په دې وخت کې دا کوشش و چې جنډه وغورځولی شي بیا د دې خاندان یو غلام و تک تور حبشي و هغه دا جنډه په لاس ورغله او بیا هغه د مسلمانانو سره بیا دغه مضبوطیه اختیار کړله هغه مسلمانانو بیا شهیدان کړي دي په دې کې څه مسلمانان شهیدان شولو او حمزه رضی الله عنه د تورې لاندې بیا راغی هغه حبشي بیا هغه د حمزه رضی الله عنه مړ کړو د هغه هم جنډه وغورځېدله دا د نبی صلی الله علیه وسلم ابتدایي حالاتو د جنگ چې په احد کې کله شروع کېدل او دا لاس په لاس جنگ زمونږ په شان کمزوري ایمان والا خلک په داسې ماحول کې خدای خبر که پاتې شي چې مسلمانان چې خپل ایمان پاتې کو پچ دا کتابي په کتابونو کې دا خبرې شته دی وایي اصل د صحابو د واقعاتو ته وګوري که نه دا د غرونو نه دنګ ایمانونه و د غرونو نه مضبوط ایمانونه و او ډیر لوی استقامت والا پوهې والا خلک الله پاک پیدا کړي د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې دا جنگ و چې مسلمانانو کولو نور هم داسې ایمان افروز واقعات دي پکې د خپل ایمان د مضبوطیا لپاره موږ دا خبرې کوو زموږ په ایمانونو کې مضبوطیا راشي استحکام راشي الله پاک دې موږ د دین سره او د اسلام سره تعلق نور مضبوط کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا